السلام علیکم. یو سړی د خپل خاندان د 12-14 کسانو سره په ټرین کې روان و. د ریل سفر تاسو ته پته ده اوږد دي، مختلف خلکو سره ملاوي دي. نو د هغه سره په ډبه کې یو پهلوان هم ناست و. څه وخت پس د هغې پهلوان سره د دې سړي په څه خبره تو مې وشو، خوله یې ورسره ووهله. نو پهلوان د ده نه یو شړک وتمبه. دی ډېر پریشانه شو، بېعزتي محسوس کړه. خو پهلوان ډېر زورور و. نو ورته یې وویل که ته دومره زورور یې زما دا رور ووه. نو پهلوان وله رور هم ووه. بیا یې وویل که دومره زورور یې دا کشر رور مې ووه. کشر رور یې مې ووه. بیا یې ورته وویل که دومره زورور یې زما د تره دا زوی ووه. هغې هم ووه. بیا یې وویل که دومره زورور یې زما دا ښځه ووه. هغې هم ووهله. ویل که زورور یې زما دا خواښې ووه. هغې نه هم یو شړک وتمبه. دا ټول 14 په 14 کسان یې ووهل. بیا په ارام ټول کېناسته. څه وخت پس دا پهلوان کوز شو د ټرین نه. نو یو خواته سړی و، هغه دا ټوله ماجره کته. هغه ورته وایي ته خو عجیبه سړی، ته پهلوان سره دې خوله ووهله، هغه درنه پړک وتمبه او بیا پې تا په نمبر دا خپل ټول خاندان وټکو. دا ولې؟ نو هغه ورته وایي داسې چل دی چې پهلوان ډېر زورور و. ما خو هغه ته څه نشو ویلی، خو که یوازې زه والې وې او کور ته تلي نو د ټول خاندان او د خلکو به راپسې خندل. نو په دې وجه ما پې په نمبر دا ټول ووهله چې بیا په کور کې مونږ په یو بل پسې خاندونه. دا خبره مې دې پورې وکړه چې اسټیبلیشمنټ عمران خان ته ولاړو. نو د اسټیبلیشمنټ یې ډېر بد حل وکړو. نو هغه بیا داسې چل وکړو چې دا 14 پارټیانې د پي ډي ایم والا پې ټولې په عمران خان ښه غوبل پې وکړو چې بیا دوی یو بل پسې خاندي نه. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که خو مو خوښه شوه نو کمنټس پې وکړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.